بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد فرمائي رحمه الله ومن قلد بدنة تطوعا او نذرا او جزاء صيد او شيء من الاشياء وتوجه معها يريد الحج فقد احرم. کجې د اخري فصل کې درې مباحث یو مسائل د وقوف عرفي بیان شو پرون، یو د ښځې د حج بیان هم کړی دی او دا دریم شو. په دې کې د قلادي او د اشعار بیان دی. تاسو ماته لږ متوجه شئ. اوله مسله راته دا بیانوي، مخکې موږ دا ویلي څوک چې حرام کې داخليږي طریقه به دا وي چې نیت به وکړي او تلبیه به ووایي، داسې ده که نه؟ اوس د احرام د داخلېدلو یو فعلي عمل دی، هغه قولي و، نیت د زړه سره ورسره قول وکړو لبیک، نیت ورسره قولو، او اوس نیت دی ورسره فعل دی. د امام کرخي رحمه الله یو څلوېښت اصول لیکلي دي، ډېر معتبر دي. هغې کې یو دا دی چې کله فعل په ځای د قول ودرېږي نو هغه دا دی چې دلته هم فعل په ځای د قول ودرېږي. څنګه؟ تاسو به وګورئ، مسله دا ده چې یو سړی حج یا د عمرې د حج نیت وکړي، د حج ځان سره اوښه روانه کړي، بدنه ځان سره روانه کړي او ورسره روان شي، نو دا نیت کول او ورسره روانېدل بس دا کافي دي، حرام کې داخل شو. دا روانېدل فعل دی، مخکې نیت کول و تلبیه وه، اوس نیت کول دی ورسره روانېدل. نو درې شیانې شو مجموعه، یو بدنه روانول او یو نیت کول او یو ورسره خپل روانېدل، مجموعه څو شو؟ درې. په دې معنی به حرام کې داخل شو. ورته وګورئ، ومن قلادي بیان رستو کوکه، بس اوس نه واورئ. تقلید چاته وایي؟ ایربط علی عنق بدنته قطعة نعل، د اوښې په مرۍ کې د څپلۍ یو ټوکړه واچوي، یا دغه کوزه څه کوزه لوټه د هغې هغه لاس ته شان شي، دې پړي کې واچوي او دې مرۍ ته وله واچوي، او یا د قجوري مجوري هغه شاخ شان څه شي پټه هغه وله دې مرۍ ته واچوي. دې ټولو ته قلاده وایي او دې کار ته تقلید وایي، او د دې مقصد دی چې خلک پیژني چې دا د حرم هدیه ده، چې څه ورته نه وایي، او که په لارې خطا وه چې حرم ته نیغئ نو بس څه وخت پس به حرم ته ورسي. تاسو پوهېږئ؟ ورته وګورئ، ومن قلد بدنة، څوک چې قلاده واچوي بدنې ته، یو بدن دی، بدن والبدن جعلناها لکم، نو چې کله تا ورسره نه وه بیا به بدن وایي، والبدن جعلنا البدن جعلناها، على شریط التفسیر خو مو اورېدلی که. او یو بدنتا، تا چې ورسره وه بیا به دغه شان وایي. ګورئ، ومن قلد بدنة، څوک چې قلاده واچوي اوښې ته، تطوعا نفلي اوښوي هدي وي، او نذرا یا نظر منلی واجب، او جزاء صید یا جزا د ښکار وي. څه معنا؟ چې ته ښکار کړی، موږ ویلي ښکار کول منع دي، که چا ښکار وکړو وروسته مسله را روانه ده، بیا به قیمت واجبېږي د هغې، نو قیمت دومره زیات شو په هغې باندې اوښه واخیستل، هغې روانه کړله، هغې مرۍ کې واچوله. درې، او شیء من الاشیاء، یا د متعې، څوک چې حج تمتع کوي راځي راله، یا څوک چې حج قران کوي راځي، دیو به ذبح کوي، دیو به شیطان ولي، دیو به ذبح کوي، بیا به حلق، نو ذبح دیو باندې واجبه ده. نو ذبح د هر شي کېږي، خو مثلا که اوښې ځان سره روانه کړې وه، دغې ته مرۍ کې شی واچولو، بس دا هم کافي ده. وتوجه معها، ګوره ورسره څه شو؟ متوجه شو، دوه شیونه شو، قلادې ورته واچوله روان یې کړه یو، وتوجه معها خپل هم ورسره روان شو دوه، یرید الحج نیت هم پکې رالی، څو شیونه شو؟ درې، فقد احرم، بس دا احرام کې داخل شو. لقول علیه السلام، نبی علیه السلام فرمایي من قلد بدنة، څوک چې قلاده واچوي بدنې ته، بس فقد احرم، دا احرام کې داخل شو. ولأن سوق الهدي في معنى التلبیه. لږ بر وګورئ، هلکه سوال تا خو ویلي چې نیت بم کې تلبیه به وی، دلته خو تلبیه نه ده ویلي، وایي څه ویلي عبارت سوق الهدي، دا هدیه دی حیوان ته وایي، دا کوم چې حرم ته بوځي، دا به انشاءالله رسو راله راشي، کوم حیوان چې حرم ته بطورې هدیه ریږل شي هغې ته څه وایي؟ هدیه. دغه حیوان یادوي. نو وره شړل روانول د څاروي
دا د تلبیه په معنا باندې دی هلکه د تلبیه په معنا څه تلبیه خو قول لی او دا خو فعل لی وایي کله کله فعل په معنا د قول وي که نه یار شروع کې مې ویلي وګورئ ولأن سوق الهدي چې ده فی معنا تلبیه په معنا د تلبیه دی فی اظهار الاجابتي په اظهار د جواب کې یعنی اظهار د جواب کې څه معنا چې احرام تړي امردار چې تلبیه بوي امنل دی تلبیه ویل او امردار چې احرام تړي نو احرام افعال بکې دی فعل وکړو وزم نه سیده لکه چې وی منله وګورئ شړل د هدي د په معنا د تلبیه کې دی فی اظهار الاجابتي په ظاهر اولو د قبل اولو د دې چې بس حج احرام کې میزان داخل کو لانه لا يفعله الا من يريد الحج او العمره وسوال دا دی چې هر فعل توجه هر فعل په زیر تلبیه ودرېدل شي نه هغه فعل به ودرېږي کوم چې حج او عمره پورې خاصي چې هغه د هدي ده پیږي وای لانه لا يفعله دا هدي ځان سره نه بوزي الا من مگر هغه کس يريد الحج او العمره چې حج د عمره اراده یعنی هدي تقلادا چول او بوتلل دا خو د حج د خواصونه دي و اظهار الاجابه هلکه د اظهار الاجابت معنا لکه صحیح وګلان دي هشه کې لیکل شوی دا موږ ویلو کنه دای ابراهيم عليه السلام د کزین کې مخکې ویلو چې هغه دعوت دی حج لرازي او څوک چې حج لذي داغه دعوت قبلي اجابت کوي نو اجابت داغه دعوت په قولمو په تلبیه او اجابت داغه دعوت په فعلم شو وسې شو کنه تاسو ګورئ وس مخکې نه به سوق د هدي په معنا د تلبیه کې را فی اظهار الاجابتی چې څوک اظهار کوي داغه د جواب چې مصدر الاجله لانه لا يفعله الا من يريد الحج والعمره واظهار الاجابه دا وسقيده دا اظهار د اجابت قد يكون بالفعل كما يكون بالقول تاسو ماته ګورئ دام ته عام واضحه کما دا مولوی صاحب دې ساتلم دې خالدا دا جواب ورکړي جی دا اظهار اجابت دی په قول او ځل تناس سم د متعلق هم تور خلک د شي کوي کا خالدا هغه आवाज نه کوي جی نه وي ډایرکټ راځي ته کی مخې د ودرېږي کوي کنه کوي دا اظهار د اجابت دی فعل سره اډوانه ټیک دی او مقصود هم دا یو دی کنه رسېږي وګورئ دا قاعده شولا واظهار الاجابه قد يكون بالفعل كما يكون بالقول امام کرخی رحم الله اصل لیکا فیسیر به محرما لنډه دا به سره سره محرم جوړیږي اتصال نیت به فعل زګدل تنیت مرګره شو د فعل سره هغه فعل هو من خصائص الاحرام چې هغه د احرام د خصائص نه دي هر فعل نه غوړي وخت ما ویلیو چې هغه د احرام د خصائص نه وصفه التقلید الک تقلید چاته وي تقلید ویل کیږي اتباع الغیر تقلید چاته وي موږ هم مقلدین کړه تاسو نه بخلک تبوس کی تقلید څه تعریف دی ته وته جواب کوي اتباع القرآن وسنت على وفق شرح الائمه تقلید څه تعریف دی د قرآن اتباع کول د سنت اتباع کول خو موافق داغه تشریحات حکم چې ائمه کړی دا نستا د تشریحات موافق پلانکیا نه رسېږي موږ د امام صاحب تقلید نه کوو د امامانو تقلید نه کوو د شیخ امین الله تقلید کوي هغه چې څنګه مسلې و یقو تصحیح کوي بې زم د قران او سنت داو کوم چې تقلید کو اتباعی کوم خو د امام صاحب د تشریح موافق کوم او تیم کې ته د تشریح موافق کې تاسو پیږي زه خپل ورغلي وړ قدر رااله انتهي چې تبو سنت څه پڑھاوه وي افتا کې څه کوي افتا ډیر ته مسنه وکړه بیره تول مرګرته بنه پریدو نمبر اکست ول نمبر والا بیره ډېر زبردست خبر وکړه ډېر اخلاق سره دی وګزه شو بیل درشه بدنامي ګربانی البته تر ازخ کله کله ما ده صحیح کزه درشم خلک به وای چې وردا و بي شوی دی دا مطلب یو ته برمانی بدنام شي ان دې احترام یو ډېر اخلاق سره دی خبر هل لا خبره تقلید کوي ټول وابین تقلید کوي بس فرق دومره دی چې موږ د امام صاحب کو لکه څوک زما مسله مني زه د امام صاحب د مذهب مسله بیانو مزه کې مني هغه د شیخ امین الله تقلید کوي یا دی بل وابي کوي بس دغه فرق دی رسېږي او ته وګورئ دغه تقلید تعریف دی اتباع القرآن والسنة على وفق شرح الائمه صفت التقلید دا دی ایر بتعالى عنق بدنته
چې وتړي په څټ د بدنه کې قطعة نعل یو ټوکړه د څپلۍ او عروة مزادة او یا هغه څه ته وایي لوټۍ یا د کوزي غلاس کې څه عروة مزادة د لوټۍ او لحاء شجرة او یا هغه تخته غونته کې دي د ونو د یخنې خلک را پوستکي شان را لري کوي کنه هغه پوستکي خدای به ان شاء الله تاسو له خیره سره راشي تاسو چې کله احادیث ته ورشي التبیان کتاب کې چې قرآن څنګه لیکل شوی و دا په دغه قجورو په دغه تختو شان باندې لیکل شوی و دا لحاب بل راشي فإن قال وصل بل مسله ورې توجه چې دوه صفات موجود شي دوه شرایط او یو نه نو به څه مطلب دوه موجود شي او نه دی خو ګورئ هدي ولې غلا هدي خو پیژنې کنه کم ساروي چې حرم ته لګل شي هغه ته هدي وي هغه ولې غلا خپل تکور کې ناس سره په حرم کې داخل شو نه داخليږي کني ته وکو به هم نه داخليږي نو کله به داخليږي یا خو تلبيه وي غول قسم بشي نیت او تلبيه وشي او کدا دویم قسم کوي نو نیت دی وکي ور پسې روان بشي یو ځای ور سره روانيږي درې کار دي هدي لګل ور سره یو ځای روانېدل نیت کول د خو سره یو کار وکړو او کني ته وکړو نو دوی وکړو یو خلابم پاتې دي ها کده سی وکړه چې هدي ولې غلا دو درې ورځې مزل کړي به ور پسې ورلې دلته نیت وکړو او پسې ورلې او میقات نه مخ کې ګیره کړله هغه ته ورسېدلو هدي ده بس دغه ځای کې اوس هدیم ده دا مور سره یو ځای شو فعل ورسره شو او ورسره نیتم دی اوس احرام کې داخل شو او کاغه هدي به میقات دن شوی ده او دا روان دي چې ورلې میقات باندې غدن نتلیکینی خدن نشوي اوس ته به میقات نشدن کېدل تر څو چې نیت او تلبیه نه ویل احرام کې ځان داخل کا احرام کې بل داخليږي چې نیت او تلبیه وکي بل طریقه خو نه تیر شوی یګي کنه به وګورئ فإن قلدها قلده وتواچ ولا وبعث بها ویل غلا ولم يسقها خپل ونشړلا لم يصير محرما محرم نه جوړيږي لما روي عن عائشه رضي الله تعالی عنها انها قالت فرمای كنت افتل ما بجوړولي قلائد هدي رسول الله قلائد هدي النبي عليه الصلاه والسلام تقول فبعث بها نبي عليه السلام بلغلا هديه واقام في اهله حلال حلال کې خپل کور کې به حلال وبه وګوره که صرف هدي لګلو سره به احرام کې داخله دله نبی علیہ السلام به داخل شوی وکنه حالانکه حضرت عائشہ سفر مې په خپل کور کې بچو حلال به بغیر د احرام به پته ولګي تش لګلو باندې کار نکی خو مې دا خبره مې تور سره کې وکړه لکه کور ور خوشي سو بشي شاته او میقات د مخ کې ګیره کړل خپل هدیه بس نیت مشتری او روانه مکړل او هدیم د بس خبره ختمه به سي شو فإن توجه بعد ذلك كسر وربسي سنه د کافي لم يصير محرما حتى يلحقها تريج ورسره ملحق شي يوزي شي لأن عند التوجه ذكر تش متوجه کېدل چي دي اذا لم يكن بين يديه هدي اغه صورت کې چې مخکې هدي نه يسوق او چې روانه کی لم يوجد منه نه دی موجود شوی دنه الا مجرد النیت مگر صرف سره نیت دی سره بنیت باندې څوک احرام کې نه داخليږي یا ور سره قول کوي تلبیه او یا ور سره فعل کوي او خلا فی دواړه نشتا وبمجرد النیه لا يصير محرما تاسو پیږي دا یو به یو قاعده ته اشاره شول مده رسول الله هدايه مولا ډیر هم پښتانه وی کافر شه دی ظالم بچی دی دا څه د رقصي یاد دي سره او تیران شي دا یو مسله د ارزه کې نیت کار نه ورګي ښا کني موږ ډېر شو نیت کوونه را د سبب ملاويږي او نه به ګناګاری کو یو فعل یو ترک ښا یو څه فعل او بل څه ترک تاسو لږ متوجه شي سبق لګ دی اسه دا قسم وي قاعده بیان کړل دا اشباح النظائر کې دا یو فعل یو ترک نو په ترک کې نیت کافی دی بس نیت وکړه کار وشو او فعل کې صرف نه دی کافی تر څو چې څه نه کړي فعل نه کړي تاسو پیږئ زه تلک مثالونه یم تاسو لږ متوجه شئ یو سړی دی په سفر وته سفر باندې لانه دی وته دا سفر فعل له خطب رواني کې فعل له کنه دی کته سنیت وکي د بیگانه د خیر سره سبب
زما چیتا نو مسافر جوړیږي بھائی فعل له تش پنید مسافر نه جوړیږي که پوه نه شي که روان شولې کراچۍ ته د نیت دی لاهور ته ورسېدلې هلته دی ترک کې سفر کو بس دلته 15 ورځې دی تېرو ما 10 ورځې ترک کې سفر صرف نیت دی وکړو که نه دا د ترک نیت دی نور سفر نه کوم بس کافي ده مقیم شوي 15 ورځې نیت دی وکړو څه شوي مقیم شوي لا تېر کړي دی نه دی فعل دی نه دی کړی ولې دلته خبره ترک ده ترک نه رسي د دې نور ګڼ مثالونه دي ښه تجارتي پلاټ دی اخیستی دی که نه تجارت په نیت باندې ته اوس دې کې زکات ورکې خو که ترک دی کو بی دا تجارت ختم دی باندې به خیره کور جوړوم ترک کې تجارت بس کافي د زکات ختم زکات څه شو او که خپل پلاټ دی دې کې زکاتي یعنی کور د باره د اخیسته زکات به کې نه تا نیت وکړو دا تجارت تاړو ما ناوړي سره نیت باندې ولې څه غواړي فعل تجارت او ته نه دی کړی دا ګڼ مسائل دي ښه دی ګڼ دا قاعده ده باقاعده چې دلته مسرشي د خپل مقصدي خبره چې دلته نیت کول احرام کې دا نیت دی بفعل کې نه صرف بنیت باندې کار نه کېږي ور سره بچم کې فعل بکې کا قولي لبیک صحیح شوه او یا توجهي د سقي سره د هدي سره روان شي نه پوهېږي به صرف نیت کار نه ورکې دا خو فعل دی نو څه کوي وبمجرد النية لا يصير محرما صرف بنیت باندې محرم نه جوړیږي مخکې راځي کم دی دی راځه ورپسې ور روان شو موږ ویل صرف متوجه کېدل نه دي کافي ترتیب چې ملحق شوی نه وي فإذا أدركها کهغه هدي ومندله او به وساقها روان یې کړله او أدركها یې فقط ومندله او هغه مندلو سره اوس حیوان هم شته دی هدي نیت هم شته دی او دا ور سره سفر مانیم روان دي درې وړ کارونه موجود شو فقط اقترنت نیته بعمل نیت د عمل سمرګل شو او عملم داسې عمل لکه داسې عمل چې هغه د خصائص او حج نه دي نه تلبیه بځي ودرېږي وهو من خصائص الاحرام نو وصف يصير محرما د احرام د خصائص او حج نه كما لو ساقها في الابتداء لکه څنګه چې ابتدا کې روانه کړي وټی کو وسم صحیح دي هلکه پیږي کنه پی کګران مې کو سبق بس موږ مرکزی مسلې دا وشولې که څوک هدي روانه کی ځان سره نیت وکي او قلاده هدي تواچي او ځان سره روانه کی احرام کې داخل شو او کته شي خوشي کی خپل ور سره نه دی داخل دغه ور بس ور متوجي شي احرام کې نه داخليږي ترڅو چې الته ځان نه رسولې کوم دغه چې هدي دا وګورئ الا في بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه دا خبره لګه بدل شول ټول برګوري د تیل ما تاسو ویل ان شاء الله راځي براله اور بس ان قریب قران را روان دی به اور بس حج تمتع دی څوک چې حج قران کی څوک چې حج تمتع کوي دیو باندې یو شپږم واجب دی چې هغه ذبح ده او دا د دې وجنې چې ګوره تا په یو سفر کې دوه کار وکړه عمرم کې او حجم کې لہذا بتوري شکرانه تا من یو شی لازم شو غي تزب هغه دغه راکه غړو کچېریم کار پکېږي او کوا او میخه او خلالم سیده کدا غي و مې سکم کافی ده تم سلی را روان دي نو وسلک متوجه شي منګ ویل کې وسړې هدي وليږي خپل بس نه ورغله یا ور متوجه شي لا راګيري کړي نه احرام کې نه داخليږي صرف باندې دا سیده خود تمتع او د قران کما هدي ده هغه کې چې تشور پسې شو بس کار وشو هغه سره یو ځای کېدل ضروری نه دي خدا مونږ استحسانا وایو الکا څنګه وایو کني قیاس دلتم تقاضا کې قیاس چې بای دا خو فعل کې څه بګاری فعل کې فعل بګاری تشبنیت باندې کار نه کیږي دلتم قیاس وای چې نه دي صحیح ګوره الا فی بدنه المتعه مگر بدنه د متعه فانه محرم دا سره به محرم جوړیږي حين توجه څنګه چې ور متوجه شو او مخکم څه ویلو صرف توجه نه ده کافی چې ور سره مرګریم شي څه فائدہ ادرکها وساقها او ادرکها فقد اقترن التم نس ویلو راځي معنی دا د اذان والاحرام نیت خو کړه دې ټیک دا نیت کړه دې او ور متوجه شو وهذا استحسان دا صحیح کېدل بغیر د دینه چې ور سره ملحق شوه دی دا صحیح کېدل دا استحسان دی وجه القياس فيه ما ذكرنا او وجه د قياس په دې کې ما غره چې کوم ذکر کړل
چې تش په متوجه کېدلو معنی په احرام کې نه داخليږي. هلکه پوهېږئ که نه یار رسئ راځئ ورله. اوس استحسان څه ده؟ څه دی؟ وجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا. وجه الاستحسان دا چې دا کومه هدي ده، دا کومه هدي ده، دا مشروع ده على الابتداء نسكا من مناسك الحج. برګوري ټول د حج تمتع ولا کومه هدي ده، دا ابتداء د حج د احکاماتو نه حکم دی. ابتداء بس صرف د حج د احکاماتو نه ده. دې سره یو ځای تلل نه دي ضروري، صرف متوجه کېدل هم څه دي؟ کافي دي. استحسان څلور اقسام دي. ما تاسو ته ویلي تاسو له نور انور قیاس کې راغلي خو نه دي لا کنه. رب شي دا یو څلورم قسم دی د استحسان بقیاس الخفي ویل کېږي. دا څه حساب دی یار؟ ګورئ وجه د استحسان دا ده ان هذه الهديه دا هديه چې ده مشروع على الابتداء، دا مشروع شوی دا ابتداء نسكا من مناسك الحج بطور عبادت دے د عبادت د حج نه. بس دا ابتداء عبادت دے او نور وضعا وضع د بار دی، یعنی شریعت د دې وضع د بار د عبادت کړی دا. لانه يختص بمکه اور کنه دا عبادت خاصه د حج څخه دی چې دا صرف په مکه کې کولای شي، بار یې نشي. د متعی حج تمتع د حج قران کما ذبح د چیرته به کې حرم کې به کې معلومیږي دا غي خاص عبادت دی. او نور چې دی نور اکبر بار وشم کار بکی هغه خاص نو چې نو خاص هغه کې ور سره دام ضروری او چې ور سمرګره شه دي کې ور سره دا ضروری نه دی. ويجب شكرا للجمع او دا واجبيږي بطور شکرانه ځکه چې جمع وکړل بین اداء النسکین په مابین د ادا کولو د دوه عبادتو کې چې حج دی یو عمره ده وغيره د دین له چې کې منوري هدي دي. قد يجب بالجنايه کله جنایت په وجه واجب شي. څه مطلب جنایت؟ مثلا بغیر د عذر طواف په سواری معنی کړي دم په واجب شوی، جنابت کی طواف زیارت کړي بدنه په واجب شوی. اخو دغه شان نه ابتداء عبادت نه پتن لګي پويږي کنه یار فرق معنی پوي شولې. دا څه دي؟ دا د حج تمتع ولا ابتداء عبادت دی. او غنور چی کله چی جنایت اخو کفاره حقیقت کې. وإن لم يصل إلى مكة أو غسيكي أكر كمكة تني رسيدلي فلهذا دغ وجد اكتفي فيه بالتوجه بديكي الذي تمتع ولا اكتفاء ولا صرف بتوجه باني هكذا خاص عبادت ده حج او بغیر کی توقف على حقيقة الفعل. هل ده حقیقت فعل باني موقوف ده چې فعل وو څه مطلب نیتم او قلاده چولې او ور سره روان شو دا فعل له وای شوي به زيدا خبر ختمه. فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة لم يكن محرما. طول بروغوري کچا په سواری کچا په هدی باندې صرف بغا زین د بروا چولو دی فعل اعتبار نشته. نیتم دې کړي قلاده مور چولې دا او زین بيزان ته برابر کو روان کړي نه دي ور سره روان شوی نه دي نه دا احرام کې نه داخليږي. پوه شئ بدی دغه شان اشعار وکړل بروغوري اشعار دي ته وای چې د اوخه طرف قدرت کې رست براشي ان شاء الله فسیدا رګس طرف نه دا کوب سره کوب بل زخمی کې لکشان اینه بل روان شي باغ ولا طرف ککړ کی پینه معنی چې خلکو ته بدلږي دا د حرم هدیه د څو ته څوک ونه وای خلکو په غلانو به احترام کول مخ خنووري صرف دومره کاری وکړه روانه کړي نه ده به محرم کې نه داخلي کله به داخلي کی چروانه کی ور سره روان شي ویږي بلا او کچا چيلې تغاړه کی دغه شینه واچول د چپلې دغه شان د لوټي او د کوزي غلاس کې دغه شان دغه د لرګي ټوکړه چې دا چيلې ته واچول نو بده معنی په احرام کې داخلي کی نه اورا والاشعاء فإن جلل کچری زینی به واچو کته وتوي کته وتوي کته جل بدنتن بدنیتا او اشعرها یا به اشعار وکړل اشعار می ته ویلو او قلد شاتن یا اشات تقلد واچولا لم يكن محرما وجه تر لان التجلیل تاسو ما تلک متوجه شي الک من ویلو هغه کار بکی چغه
د احرام د خاصیاتو نه کنه او تجریل دا دغه چې په چي کنه زین د کړه کته چې د کته دا خو دې باري چې ګرمۍ نه بچ نور پنه لګي یا یخنی چې یخنی نه بچ نو صرف د احرام خاصیاتو نشو اغلی دفع الحر والبرد د دفع د یخنی او د ګرمۍ او د یخنی نه او دغه شن والذبان ادم چانو د بچاو د باري فلم يكن من خصائص الحج دا خصائص الحج نشو والاشعار مكروه عند ابي حنيفه رحمه الله اوه اشعار باندې کې اشعار وکړلو کنه ټول برګوري پاغي باندې محرم کې نه داخلي کې ولی امام سے بنه اشعار مکروه دي او مونږ الفعل باغ فعل کې کوم چې د حج او د احرام د خاص خصائص نه دا خو مکروه دي بکی په دې وڅ داخل شي په احرام کې اشعار چې مکروه دي امام سے رحم الله بنزمانه نفلا يكون من النسك في شيء دا خو د عبادت نه نشو پڅکم وعندهما الاکبر وګره دا صاحبانو بنزمانه اشعار ټیک دي حسن دي خدا دا چې اشعار کله کله د علاج د بارم کیږي نو خصائص نه نشو د حرام د خصائص نه وعندهما ان كان حسنا اگر که حسن دي خده فقد يفعل للمعالجه کله کله کیږي د علاج د بارا نو بس خاص نشو پوه شولې به بخلاف التقليدي هکه قلاده او تواشي رواني کی نو خاص د احرام لانه يختص بالهدي هغه خاص هدي پوری او تقلید د شاتم ول نه د کاپی متن کی ویل او قلد شاتن ویل کنه وجه دا وی قلاده شات تا چول غیر معتاده وليست بسنه ايضا سنت هم نه ده او د اشعار د امام سے بنز مکروه ده دا ان شاء الله موږ لبه راشي تاسو ما تلک برو ګورئ حدیث کې صفه د اشعار بیان راغلی امام سے متولی مکروه وي داغي ګڼ جوابونه دی یو د نبی اسلام خلکو د خودنه کوله هغه رباره کړي ودانه دي چې همیشه رباره دي اشعاری خدا جواب ډیر صحیح نه دی صحیح جواب دا دی چې امام صاحب اشعار قائل دي مکروه وته نه وي خو زمانه کې چې کوم اشعار کېدل او د هغه دي مکروه ویل هغه به دومره زخمی کو چې مړ کېدل وبتی په طریقه باندې پیدل خو بل صرف سرمن کټ کې هغه بغه هم کټ کړل نغه دولو چې کنه دي حیوان تبا حیوان سره بظلم وګورئ قال والبدن من الابل والبقر الک بدن دا یو مسله بیانې دې ته څه لیکلي سید خاتمه الباب عنوان شو تاسو ما دلته متوجي شي قران کې راغلي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله موږ د حنفو رائے دا چې بدن غاتم وي میختم وي او ختم وي کوم حیوان باندې چې وکسان قرباني کولی شي ته وي او شوافی وای دا صرف او صرف چاته وای او خدا بس وورا والبدن من الابل والبقر امام شافعي رحمه الله وای من الابل خاصه نغر برد لقول عليه السلام في حديث الجمعه الجمعه کې څوک اول رااله وایغه ته د ثواب ملاویږي لکه څوک چې اوخه حجی کی بدنه ویلې د بدنه او څوک چې بس دویم نمبر کې راشي د سی لکه چې هدیه کی غوا نو ګوره بدنه او غوای بیل ذکر کړي د معطوف علیه او معطوف علیه نه غیر وی کنه نو معلومه شو دواړه بیل شي نه دي ګورئ په حدیث الجمعه فالمستعجل منهم هغه کس چې جلتی وکي د خلکونه او جمعه ته بمخ پاول کې راشي کل مهدی بدنه دادا سي دی لکه چې هدیه کې ور کړل بدنه والذي يليه كم چې ور سره نږدې دي دویم نمبر کې راشي دادا سي لکه چې هدیه کې بقره مهدی دی لکه مهدی کا اواغش کل مهدی بقره نفصل بينهما دوړ منځ کې فرق وکړلو بقره بیل ده او بدنه بیل ده معطوف علیه ذکر کړه پته ولګیدله بدنه صرف ابل نه موږ د بار دلیل دا دی ان البدنه بدنه چیرې د دې معنی ده بدانت غټواله بغاو او خدواړو کې دي تم به خبرداري ورکي ان البدانه بدانت نو الضخامه غټواله وقد اشتركا د دوه شریک دي په هذا المعنی کې دوه غټ دي ولهذا دغه وجه ده کنه یجزي او ده کنه لکه کافی کیږي کل واحد منهما هر یو بده دوړو کې انسبات اند وکسانو نه قربانی کې وصحيح من الروايه بالحديث بل وورا حدیث کې د سینې دي کل مهدی بدنتن ندا نسدا
والصحيح من الرواية بالحديث كالمهدي جزور راغلی دی جزور صرف بوخي ته وایي او د هغې معنی واوره تب کړي دواړه بیل بیل شو بدنه دواړو ته وایي دا خبره صاحب دی دا ټیک نه ده ښه صحیح حدیث کې بدنه راغلی ښه والله تعالی اعلم بالصواب نور الله ښه پوهېږي صاحب دی دا یې بل چې خبره مې ورانه نه وي پوه شولې پې